ایکسپایر شوی دی دوباره به ویزه څنګه جوړه کړو. دا یو ښه ښکلی سوال دی ملګري کړی دی او کمال بای او دا ویډیو تاسو لایک کړئ او لازمي شیر کړئ. د خدای بندګان تاسو دا ویډیو شیر کوئ ولې نه؟ د جینکو ویډیوګانې خو جلا شي د نر زامن بیا سم ځان متشین کړئ بل البته دا ویډیو ټول وګورئ شیر یې کړئ لایک کړئ. ګوره جانانه چې خروج نهایي تا پسې کله ولیکي د ایکسپایر شو نو نن سبا چې خروج نهایي ولیکي او ایکسپایر شو نو حروب کېږي بیا سړی ډېر ملګري حروب شوي دي او تا په دې باندې زموږ ویډیوګانې کتلي. یوه خبره شو. دویمه خبره اوس دا ده چې که ستا خروج نهایي لګېدلی او اوس ایکسپایر شوی د ورځې پکې لږې شوي دي او حروب وغیره د پسې نه نو د دې طریقه دا ده چې ته به خپل دغه سره به رابطه وکړې خپل کپنۍ سره زړې کپنۍ سره اب ستا 1000 ریاله به غرامه جمع کړي او بیا که ستا اقامه ویلډ وه اقامه بدله لازمي نه وي کوي اقامه بدله نه وي کړي او د هغې نه پس به بیا خروج نهایي بدله د سیسټم نه کینسل کړي 1000 ریاله به غرامه جمع کړي ویزه دې جوړه شوه که ته بیا چاته تنزل کړې چاته اوړې خو نن سبا چې خروج نهایي ولګي قانون دا دی چې په مقرره وخت کې به وځې چې ونه وتې بیا حروب کېږي. نو ته پوره معلومات راکړه ما ته په انباکس کې بیا به د مزید زه پوهه کړم.